بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زیم ستاسو ورور او تاسو ګورئ اکټیو ټي وي. نن مې ستاسو دپاره یوه بله زبردسته ښایسته او معلوماتي ویډیو راوړې ده. په دې ویډیو کې به موږ دا خبره کوو چې شهید مفتی محمد منیر شاکر صاحب یو اهم پیغام موږ د قرآن ملګرو بلکې ټولو مسلمانانو دپاره پرېښی دی. نو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې مفتی محمد منیر شاکر شهید رحمت الله علیه په دې ویډیو کې څه پیغام موږ دپاره پرېښی دی. نو راځئ چې دا ویډیو وګورو. نورې قیمتي او خوندورې او ښایسته خبرې به په دې کلیپ کې اورو د مفتی محمد منیر شاکر شهید رحمت الله علیه نه چې مفتی صاحب څه ویلي دي په دې ویډیو کې. نو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. راځئ چې دا ویډیو وګورو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمنګ چې کم ملګری دي بلکې زمنګ څه ملګری چې څوک د قرآن مینوال دي، د الله تعالی د پاک دین مینوال دي او د الله د پاک دین د مینې د وجې نه موږ سره مینه لري، هغو خلکو ته، هغو ملګرو ته، هغو نوجوانانو ته، هلکانو ته، مشرانو ته دا درخواست دی چې زمنګ کم مخالفین دي، زمونږ هغوی سره اختلاف په دې باندې دی چې هغوی د الله د کتاب پاس نه ساتي، هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخلاقو خیال نه ساتي، هغوی ته خپل مولیان، خپل مشران او خپل د ایران والا کم دین چې دی هغه ورته د الله د دین نه ښه ښکاري او د الله د دفاع او د الله د کتاب د دفاع په ځای باندې هغوی ته د خپل ایرانیانو او د خپلو مولایانو او د خپلو باطلو بلکې د انسانانو دفاع ورته ښه ښکاري. نو چې کله هغوی موږ په باطله ګڼو او خپل ځان په حقه ګڼو، نو بیا زموږ ټولو نوجوانانو او ملګرو ته دا درخواست دی چې تاسو به د هغوی په شان ته کنځلې، سپکې سپورې او هغوی پسې به غیبتونه، هغوی پسې کورونو ته ورتلل، هغو ته ګډې وډې دا به نه وایئ. او که تاسو کنځلې شروع کړئ او تاسو سپکې شروع کړئ او تاسو یو بل ته سپکې وایئ او څه چل دی دا زمونږ خلاف دي، د خور داسې، د مور داسې، د ستا پلانی داسې، بیا خو وروره زمونږ او د دوی په منځ کې اډو فرق نه پاتې کیږي. موږ تاسو د الله او د الله تعالی د کتاب او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخلاقو منونکي یو. موږ به خلقو ته د خیر او د مینې او د محبت او د سړیتوب دعوت ورکوو. څوک چې سپکې وایي موږ به هغه نه مخ اړوو، موږ به دا وایو چې د سپکه ویله دا بس داسې وګڼه چې یو ناکاره شی دی، وی غپل، بس موږ به د هغه نه مخ اړوو. قطعا به کنځلې نه کوئ، قطعا به جګړې نه کوئ. کله چې وخت راغلو، د جنگ وخت راغلو، د خبرو وخت راغلو، د ګزار وخت راغلو، هغې سره به بیا ګورو. اوس وروره خپل اخلاق خلکو ته وښایئ، خپل پاک دین خلکو ته ورسوئ، سپکې خبرې به بالکل نه کوئ. زه امید ساتم چې موږ تاسو به د الله او د الله د کتاب خیال ساتو. ورک دي خلک شي، ورک دي نمونه شي، دا ټول عمر په باطلو کې عادت دي. دوی نه سړي زامن ډېر په مشکلې جوړیږي. اسرائیل به د دوی علاج ته الله را لیږي. الله تعالی دې موږ تاسو د داسې خلکو نه وساتي. الله دې د نبی صلی الله علیه وسلم اخلاق موږ تاسو ته نصیب کی. الله دې د قرآن په یو آیت باندې موږ تاسو ته عمل نصیب کی. الله دې د امینه زموږ تاسو د جنت ذریعه وګرځوي. والسلام علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.